اوس په دې کې زمونږ په دې شیخ کې اختلاف دی صرف په دې شیخ کې زمونږ صرف دغه عمر وضاحت غواړو یو منټ زه پوهیم تاسو ته دا مفتي سید حکیم صاحب لیکلی دا دویم کې په دې کې دغه څه خبره وي چې زمونږ ملګرو د ځان نه لیکلي مفتي سید حکیم صاحب ورته نه را لیکل دی نه به ختمه کړو دویم نمبر مفتی سید حکیم صاحب ورته بیا لاندې لیکلی دي پہلے ہماری تحقیق یہ تھے اور تاسو رست شي په دې شیخ کې زمونږ اختلاف دی دویم مفتی سید حکیم صاحب لیکلی پہلے ہماری تحقیق تاسو چوپ شئ کنه چوپ شئ تاسو نجدا هم ځان سره نو زواري خو دین دا به بار کې ویلې مدرسه صاحب تور په مدرسه صاحب درو دفتا کې دلته کې دا ما پہلے دویم نمبر شیخ دی وی پہلے ہماری تحقیق یہ تھی کہ کرامات کے اسباب اختیاری ہے اول زمون تحقیق کرامات اسباب اختیاری دی مگر اب ہمارا موقف یہ ہے کہ اسباب بھی ساری کی ساری اختیاری نہیں بلکہ اسباب میں بھی بعضی اختیاری ہے اور بعضی غیر اختیاری ہے اس جماعت اس نے بوسو کر دے مطابق ہو لیکن بہرحال کرامات میں دو قول ہے ایک یہ کہ اختیاری اور دوسرا یہ کہ غیر اختیاری اور اختیاری سے مراد تحت قدرت العبد ہے اور یا قدرت سے مراد قدرت کاسبہ ہے اور بندہ ارادہ کر لیتا ہے اسی کے موقع پہ اللہ تعالیٰ کرامت صادر کر لیتا ہے په دې باندې د مفتی سید حکیم صاحب لیکلی دی چې کوم خبره به کې مفتی الله صاحب د ځان نه لیکلی دی وایي به مون ختمه کو که یقینا دغه تاسو عقیده وي پیر صاحب دا تاسو اوس په خوله باندې بعضې خبرې منئ په لیکلو کې مونږ هغه ولیکئ تاسو یې نه راولئ ټوله جګړه دې کې جوړه ده نو د زمونږ استاسو خبره په دې خدمېږي انشاءالله ډېر په اسانه سره جوړېږي وایس کې شته دی الحمد لله وحده والصلاة على رسول الله بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب مبارکه زما د مدعا کې ما چې کومې خبرې کړې دي هم په خوله مې ویلې هم داسې هم زه د قایل یم خو مولوي صاحب بیا ساتئ د دې مخکې څومره مبحث وشو د مازدیګر نه تر د ماښامه پورې څومره مبحث چې وشو زه د هغې د دې نه مخکې د هغې لږ معمولي وضاحت کوم کیدای شي زمونږ استاسو دا ځینې خبرې نه ځای لفظي غونډه کې وځي او جی د دې کوم جی لیکل خو ما د سره کړي نه دي طلحه خو ما ته کنزل کړي طلحه دی که څه دی هغه ما ته کنزل کړي دي او په ما د شپې په 2 په 1 بجې برنګونه کول زه چې خوب را پاس یا به مطالعه کوم یا به ودوم دی بس 24 غنټې وزګار دا خو کیدای شي څه کار روزګار نه و مولوي صاحب داسې خو وایم تاسو چې کومه مدعا ما سره لیکلې په دې باندې بحث وکړو که نه تېر کال چې کومه کړې وه به داسې به وکړو دا خو طلحه زما د وایس میسیجونه لیکلې ده او هغه مدعا او د هغې لیکلې ده نه جي نه دویمه خبره دا مولوي صاحب خیر یو منټ صبر مفتي صاحب تاسو مفتیان دي نه فقهاء تاسو شاګردان دي اساس چې د وکیل او د موکل په منځ کې یو خبره کې نزاع راشي نو اعتبار وکیل لري کوم موکل لري دا تاسو شاګردان دي نه تا نه سي تاسو خپل بیان کې ګوره د من په هیڅ کې اختلاف نشته دا سبب دا مفتي صاحب پانه د تاسو کو چې په دې مدعا کې چې دا کوم مونږ اوس لیکلي دی په دغه مدعا کې ما به الفرق څه ما به الامتیاز اول خدا د ګوره د کم چې مونږ هغوی ته ورتلله زه پرخ وایم صحیح ده هسې خبرې اول زه ګوره مفتي سید حکیم صاحب محترم ته چې ما ورتلله ما ورته دغه عمره وویله چې مفتي سید حکیم صاحب د تاسو چې کومه لیکلې ده دی وایي چې ما لیکلې نه ده په وایس کې ورته ویلې بېنهیر د الفاظ یې لیکلي دي ما د وایس سره بېګا د الفاظ چې کړي یو لفظ مخکې وروسته ورنه نشته دی که بالفرض دی وایي چې هغه تحقیق هم زما نور نوې دغه شوی زغې نه بدلو ما ټیک د بدل لیکلي ذکر الفاظ پیر سے پغې کې پرخ دا دی ګوره تاسو ته مونږ وایو چې دغه ولیکئ چې په کرامت کې د بنده قدرت کاسبه وي قدرت خالقه د الله تعالی وي تاسو یې نه لیکئ هغه لیکلی دی دویم تحقیق نن مجلس نه دی کنه تحقیق زما اوس دا مجلس د دعوی جوابي دعوی دی دویم زه اوس تاسو ته وضاحت کوم یو منټ پیر صاحب دویم دغه مفتي حکیم صاحب ما ته ویل چې تا کوم لیکل تیر کال مونږ ته لري ته په هغې ودرېږه زه په دویم هغې کې مفتي سید حکیم صاحب ګوره زما اوس ته په دې خبرو د پیر صاحب 15 منټه وایس مونږ ته دی محمد رحیم کالامي را لیږلی دی پیر صاحب هغې کې ویلی چې زه کرامت غیر اختیاري منم اسباب ورنه مراد دي ما پې یو لیکل وکړو نوټ ولیکو د ما ته راولي و چې دا خو د پیر صاحب موقف دی اګر چې د دې خلاف د کلیپ کړی و یو منټ
د بیا ما ته هغه وایس راولېږه ما ورته په دې کې زموږ اتفاق دی بیا د هغې په جواب کې چې دی ما ورته همدغه تحریر ورولېږو دا ما خپله عقیده لیکلې ده جواب یې دعوه جدا سیز وي عقیده جدا سیز وي مفتي حکیم صاحب دعوه کې نن سبا مناظرو کې سړی خپله عقیده هغه په اختصار سره مختصر الفاظو کې جامع معنی الفاظو کې لیکي تاسو ته ما جواب دعوه درکړې ده چې کم سیز کې زموږ اختلاف دی په هغې کې درته لیکل یو دویم نمبر یو کال مخکې تاسو په هغې خبره نه ده اوس ستاسو مناظره وه ستا او د مفتي طلحه صاحب مونږ په هغې کې کلاو نه راتلو ځکه ستا سره زموږ یو معاهده وه هغې د وجې نه ته کلاو نه راتلو د ادب احترام د وجې چټلو مونږ په معاهده باندې کلک کړو معاهدې خلاف ورزي نه کوو بیا تاسو در مفتي طلحه صاحب متعلق یقین وکړه قسم دی مفتي طلحه صاحب ته ما وایس وکړو ما ورته ته ولې په دې موضوع راغلی هغې ټول ستاسو وایسونه هم راولېږل خپل دغه الفاظ دومره د ادب او احترام ستاسو الفاظو کې تیزې خبرې وي بد رد هم پکې دا اوس هم هغه څیزونه په فیسبوک باندې موجود دي ګوره دا تاسو خلاف واقع خبرې کوي چې هغه ما ته کنځل کړي قسم دی هغه په الفاظو کې کنځل نشته دی سخت الفاظ نشته دی بې ادبي نشته سخت الفاظ هم ورته تاسو ویلي دي کنځل هم ورته تاسو کړي دي هغه ستاسو الفاظ ورباندې ګواري وایسونه د هغې باوجود ما تاسو پسې وایس نه دی کړی چې مفتي حکیم صاحب ګیلر ته کوم ولې نه کوم مفتي طلحه صاحب ته کله اول ما په هغې پسې وایس وکړو چې ته ولې کېې دغسې طلحه صاحب ته زه غوسه شوم چې زموږ معاهده ده ته ولې راځې خو زه تاسو ته پیر صاحب د هغې کې وضاحت شته دی او ستاسو دی کې تاسو وضاحت په خوله کوئ لیکئ نه تاسو تحقیق شروع کړئ پلان کې دا لیکلی پلان کې دا به مناظره کې کوو یو بل ته کنه اوس دعوت تباه کوي بس یو خبره یو من تا ته درکوم سید حکیم صاحب تعالی درکوم بیا پیر صاحب نمبر دی په خپل نمبر کې به خبره وو زه خو وایم چې خبره نه خبرې تا ته وخت درکوو ته خبرې وکړه پیر صاحب بیا نمبر دی منظر بعد د ده نمبر دی کې حق یې دا دی خو زه دا وایم چې تاسو خو چې کومه دوا یا بې دوا تاسو ریټن کې خو تاسو راکړې نه ده که نه ولې نه دی کم دي تاسو راکړه اوس یې وښیه چې دې راکړې ده ریټن کې نه دی ته راکړې که نه تاسو اول راکړئ بیا خبرې کوو هغه مفتي صاحب هغه نه دی ورکړې چېرته نشته ده تاسو اول ولیکئ بیا به خبرو ټایم درکړو خبره یې به واره بله خبره دا به ولیکي ټایم شته دی پیر صاحب ستا یو تنقیحات په دوا باندې شروع کړي که نه او ته په معجزې متعلق خو ستا دا دوا ده چې دا لیکلي وو چې تصرف دی او قدرت دی نه هغې جواب واوره که نه هغې جواب خو مفتي صاحب پیر صاحب نمک ته واپس پیر صاحب ته چې د کم تنقیحات کوې که نه دا اوس په دوا جواب دی دا د مناظرې سره تعلق لري او بله خبره واوره چې دا خو راکړه اول دا راکړه د دې باندې زما لیکلي دا د زما لیدان بسم الله الرحمن الرحیم مفتي صاحب مفتي ندیم صاحب زما دا خبر لګه میټ واورئ خبره بل سیټ ته نه بوځو لنډه خبره کوو جي زه به داسې وایم جي چې کومه مدعا مونږ کړې وه که نه مې چې اسباب اختیاري شته او غیر اختیاري شته دا خبره د رسول قرآن په رول باندې ویم یعقوب علیه السلام خفغان ښه سیټ ده جي سیټ ده صحیح ده جي سیټ ده ښه سیټ ده درته ویم اختیاري کم دي ښه سیټ ده جي کوم عقیده چې تاسو لیکلې اصل کې دوی په دې ترتیب نه دی چې مناظرې اول مجلس کې بس پیش کې آداب تحقیق نه وي ما حواله زه تاسو نه دا تاسو څه خبر وکړه مفتي صاحب ما ته یو منټ مفتي طلحه ته ما ویلي چې اسباب اختیاري مشته غیر اختیاري مشته دویم اختیاري هغه اختیاري وایم چې تحت قدرت العبدي قدرت کاسبه وایم چې کوم اسباب دي دویم تاسو دوه تاسو ما مشهور بنئ او د دوه بخیر تاسو وره د تانه چې د کرامت کې اسباب عادیه ول اعتبار شته ګوره پیر صاحب مونږ اسباب په کرامت کې داخل نه ملو ټیک شو هغه د کرامت حصہ نه ګړو اوس غوږ کېږدو دا تاسو مفتي حکیم صاحب ما نه دی ویلي ما ویلي دي چې اسباب چې دي هغه تاسو مخکې په دې سره جګړه ختمه کړې وه چې مونږ کم اختیاري لفظ وایو د دې نه زموږ مراد اسباب دي مونږ هغې کې ویل چې اسباب خو کرامت حصہ نه ده خو چلو دیو مونږ سره جګړه په دې باندې ختموي په دې را سره خبره جګړه ختموي چې نه ده ولې لیکل دي په داو کې ولې ویلې ده که دې ځان نه لیکلي ودې وایي وس پیر صاحب اوس وګوره پیر صاحب دا اوس ته طرفداري کې کړه یو منټ تاسو چوپ شه پیر صاحب اوس په دې ځای ته وویله چې بعضې اسباب چې دي بعضې اسباب تحت قدرت العبد دي بعضې نه دي یعنې د ده په نس داسې اسباب هم شته چې خرق عادت کې داخلي اسباب هم بقاعده نو تاسو اوس څه وویله ګورئ پیر صاحب دا خبره جوړو دا مفتي سید حکیم صاحب چې کومه لیکلې ده راکړه پیر صاحب 15 منټه د پیر صاحب نمبر
وکیل د خپل وکیل رد وکړو ولې نه ټیم نه وکړ بقلار کېنه ټیم وکړ یعقوب علیه السلام مړه چاسو چپ شه پیر صاحب نمبر توره بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مناظر شه ماته الکه البته د مینې مناظر به خبره شي ښه دا زر ولی خان ستا په قول سره دا خبره وا نو مناظر شه وې چې را دا قدرت دا اختیار تاسو په قدرت کې لې او دا اختیار تاسو په کسب کې لې دا وی کنه زمونږ چرته دا اعتقاد د دې چې دا اختیار په خلق کې دی خالق ایجاد ابداع انشاء دا صرف کار د الله لري دا به اول په وخت کې واچوي دویمه خبره دا ده چې تاسو دا تنقیح مونږ نو کړی چې دا کسب کې اختیار شته کو نشته نو زه به دا ثابتوم ان شاء الله تاسو وایي موږ وایو چې دا بنده قدرت کاسبه په کرامت کې داخل دي نو خو کسب شو کنه اختیار شته کې نشته زمونږ دا رائے ده چې د کسب د عبد د پاره په کراماتو کې دخل شته دا ولي کې دا بولیکو د کسب د عبد د پاره په کراماتو کې دخل شته زمونږ د کابرین دي دومن دا رائے ده خبره دي کنه دا خبره دا بس ختم شو اوسو وللكسب العبد وفي الكرامة للكسب العبد دخل يد الباري لك دا بمونغا دوس ختم شو دا ول تنقيه ولا تنقيه ختم شو دویمه وره تا ته چې اختیار په معنا د سره دی او غیر اختیار په معنا د سره دی خیر دی که زه داسې یو کتاب حواله درکم نو ته پاغي ولی خپکیږي دا غینا خیر دی کنه نو څه چلو کو نو چې ما ورکه څه کو پر خو راځي مړه اختیار او غیر اختیار شرح ارشاد لیکلی دی ابن بجیزه چې په معنا د تشهی او تمنی سره راغلی دی اختیار او غیر اختیار په معنا د تشهی سره او د تمنی سره راغلی یا خدای تاسو مال برکه زه به دل درکم ته مال ولې راکې اختیار او غیر اختیار په معنا د تشهی او د تمنی سره راغلی خو اورګه کړه توافر کنه دا تشهی او تمنی دی پورې به اول قصد متحقق کیږي د قصد سره به بیا اراده متحقق کیږي دا بالیزاده په شرح د اشباح کې لیکلي دي چې ابد د فعل څنګه متحقق کیږي د ابد نه فعل څنګه راوځي تحقق د ابد د فعل څنګه راځي آیا به دې به تشهی کې او بس فعل به متحقق شي یا آیا دې به قصد کې او فعل به متحقق شي یا به دې قصد کې او فعل به متحقق شي یا به استطاعت لري او د فعل متحقق شي که بغیر د استطاعت نه صرف په قصد باندې تحقق د فعل کیږي نو بیا به هغه اشیاء چې تحت قدرت العبد نه دي هغه هم متحقق شي عبدالرحمن استاد ما په خبره پیګه که بغیر د استطاعت نه صرف په قصد باندې تحقق د فعل کېده نو هغه اشیاء چې هغه غیر مقدور العبد دي هغه به متحقق شي اشیاء غیر مقدور العبد زما دا اوس اراده ده چې د پاکستان صدر اعظم شم اسی خبر کوم زما دا اراده ده چې زوس په حال په اوا باندې والوزم اگر چې تاره تاسو د ویلې دی پیر شپ دا کرامت ښکاره کی کنه نو زما اوس په از زما دا اراده ده تاسو چپ شه زما دا اراده ده چې زوس په اوا والوزم اوس ته چپ شه اوس دا اراده چې ز په اوا باندې والوزم دا می قصد دی خو مقدور می په حال نه دی راغلی نو آیا چې دا زما قصد دی او مقدور می نه دی راغلی نو چې قدرت زمانه دی راغلی نو آیا دا قصد او د اختیار او د غیر اختیار دا به مقدور الابد کی که بغیر مقدور الابد کې نه راغلی زمونږ رائے دا ځان سره ولیکي چې دا قصد او اختیار او استطاعت په مقدور الابد کې که په غیر مقدور الابد کې په غیر مقدور العبد کې قصد نوي په غیر مقدور العبد کې اختیار نشته په غیر مقدور العبد کې استطاعت نشته استطاعت په الیوي چې مقدور العبد وي چې مقدور العبد شو د تشهیده تمنی ده او زمونږ رائے ده دا ځان سره یاد وساتئ د صوفیه او رائے ده چې د دې ریاضیاتو د وجنا کله نا کله په قلب د مؤمن کې الله تعالی یو طاقت پیدا کی په دې باندې بیا سیمه خو خیر خپکیږي مو په دې باندې کلید مصنوی کې حضرت تانوی صاحب اولیاء را حسب قدرت اسئله پوره بحث کړی دي تاسو وګورئ خیر زمونږ مرګري زمونږ دوستان یې وی ګوره چې دا قدرت څنګه عطا کیږي نو زمونږ رائے ده چې دا اختیار په معنا د اختیار د خلق سره نه دی دا اختیار په معنا د دې سره چې دې تر کولم شي او دې کولم شي دا کسب تر کولم شي او دا کسب کولم شي او دلته اختیار تسریع کړ د په حمل حوامه کې
او په شرع ارشاد کې چې دا په معنا د تشهي او تمني سره راغلی د دوه تنقیحاتو جواب دی شو ما تاسو نه بیا د یو تنقیح جواب غواړم خیر دی تاسو ما نه په هغې باندې مخه کېږئ د یو تنقیح جواب د تاسو نه غواړم ما تاسو نه دا تنقیح جواب وکړو چې خیر دی تاسو موږ ته ثابت کړئ زموږ وروڼه یې چې زموږ اکابرینو ویلي دي تحت قول الماتوریدیه نقطه به ځان سره یاد ساتئ تحت قول الاشاعره عبدالرحمن استاد مفتي صاحب ته یو پوټې شاته شه نه خیر تحت قول الماتوریدیه تحت قول الاشاعره چې په کرامت کې او په معجزه کې عبد کاسب نه دی او کسب د عبد له بالکل دخل نشته معجزه د سره زه نه ټسومه خو کرامت د سره زه ټسومه دا یاد ساتئ ښه چې په کرامت کې کسب د عبد له بالکل دخل نشته نو زما دا تنقید چې کسب د عبد له کله دخل متحقق نشو نو د عدم دخل د کسب العبد د وجه نه به د دنه استطاعت نفي کې که چېرته ته دا وایې چې نه استطاعت شته او بیا هم د دنه کسب د عبد نه کیږي نو دا د جمع په مابین د داسې اشیاء کې نه وکړه چې جنجال دې ځان له راوسته تاسو یو مې داسې شی نه تمامېږي که نه نو داسې فرض خو نه ده تاسو 15 منټه خبرې ونه کړه ما ته ټولو الله ته وګورئ تاسو جمع شئ که نه ښه زما خبره داسې واورئ چې کله ته نفي د کسب وکړي نو د نفي د کسب سره نفي د استطاعت راغی او نفي د استطاعت سره عبدالرحمن استاد جبر متحقق شو نو ما ته به لږه غونتې توضیح وکړي چې آیا په حال د صدور یا د ظهور د کرامت یا په حال د صدور او د ظهور د معجزې کې د انبیا مجبور وي بسم الله الرحمن الرحیم ان شاء الله ولې زموږ خبره روانه ده الله دې وکړي چې هغه سرته ورسیږي او موږ متفق شو خو ما وختي هم پیر صاحب ته ویله چې مفتي حکیم صاحب کوم لیکل راکړي وغ ډیر واضح و زموږ او تاسو ډیر په اسانۍ سره مناظرې خبرې ته خبره رسیدله او بهرحال پیر صاحب وایي چې هغه نه نو چلو په دې به خبرو وکړو اول نمبر پیر صاحب ویله چې قدرت کاسبه پکې شته زه دقه ویم چې تاسو دغه ولیکئ چې قدرت کاسبه پکې شته اولی کله شو ټیک شو به دا وکړي دویم نمبر پیر صاحب وایي چې اختیار په معنی د تمنی او اشتها سره دی یعنی پیر صاحب دی اختیار په معنی د قدرت سره نه اخلي د تمنا اشتها سره اخلو زه اوس وایم یو دا دی چې کم اختیار تاسو په معنا د قدرت سره اخلي زمونږ در سره په هغې کې اختلاف دی ما درته وضاحت کې لیکلی م دی درته درکوم تاسو اوس غوږ کېږدئ زما خبره اوس واورئ دویم نمبر تمنا او اشتها دا څیزونه چې دي نه په کرامت کې داخل نه دي د سره نو هغه په دې سره تعبیرول چې دی نو پیر صاحب ما خو پرېږده که نو خبر ته اوس خبرې ته نه پرېږدی سړی دې څه فایده شوله ته لګیا دا ټایم زما مه حسابوه بیا ګوره غوږ کېږدو دغسې مناظره نه وي پسته درس وکړې موږ ورته غوږ کېږدو بیا چې موږ خبره کوو سره ما یې هم رانه په زور اخلي ټایم مې نه پوره خپل ټایم پوره کېدو سره نه راکړي نو دغسې خو نه کېږي که نه دویم نمبر پیر صاحبو اختیار چې په معنا د تمنا او اشتها سره اخلي په هغې باندې خپل مسلک یقینا رد کو تمنا اشتها جدا څیز دی هغه په کرامت کې معجزه کې داخل نه دي دریم نمبر پیر صاحب ویله وایي ریاضیاتو کې کله کله بنده دې حد ته ورسېږي چې الله هغه کې یو قوت پیدا کړي دغه مفتی شفیع صاحب رحمه الله هم لیکلی چې بعضې اوس مثلا د اسب بن برخیه دغه واقعه راځي په هغې کې به ظاهره کې دا نسبت مجازي دی چې ځای راوړه اوس غوږ کېږده پیر صاحب مړه غوږ کېږده مفتی شفیع صاحب رحمه الله لیکل تا چې د ریاضیاتو حواله ورله دې څه دپاره ورله نو مفتی شفیع صاحب رحمه الله لیکلی دي هغه ته کله کله د نبي یا ولي ته الله په زړه کې واچوي چې په دې وخت کې ته دا دعا وکړه په دې وخت کې دا ته تمنا وکړه په دې وخت کې ته د اشتها وکړه په دې وخت کې ته دا دعوه وکړه ستا په لاس باندې زه داسې ظاهروم اوس دغسې د هغې مونږ قایل یو د هغې نه مونږ انکار نه دی کړی دغه څیز الله تعالی پیدا کوي او مثال له هغې پیر صاحب اسب بن برخیه هغې تخت زه راوړم هغه دعا وکړله اوس دا دعا چې ده په کرامت کې نه دی داخل تخت الله تعالی را ورسو په دې را رسولو کې نه د کسب نه پکې د خلق له اعتبارو مونږ په دغه اعتبار سره وایو بیا پنځم نمبر دی وایي زمونږ اکابرونو چې ویلي وي زمونږ دا فعل د الله تعالی و فعل د الله تعالی او مجازن نسبت شوی کسب نشته دی په دې کې په کرامت کې چې په کسب لره دخل وي له سره نه کسب هغه چې هغه په اندامونو په اعضاو په دې سره کېږي هغه شرالعقاید دغه ټولو لیکلي دي پیر صاحب دوباره وګوره بیا پیر صاحب وایي چې زمونږ اکابرین ویلي دي چې ویلي وي او تحت قول الماتوریدیه و شریعه وي پیر صاحب زمونږ اکابرو به ان شاء الله العزیز زه به درته ثابتوم چې هغوی د عقایدو کتابونه لیکلي دي عام نه دي او په هغه کتاب
بنوباندي د اکابرین علماء دیوبند تقریزات دسخطونه دغه سیمه د چریو کسر ای لس پنځلس اکابرین چې زما واست په نس کې مینس کې مسلم دي اغوی به لیکلي وي چې د لره اختیار په معنا د قدرت سره بالکل نوي هغه به ان شاء الله ول زدر ته پیش کبا خلق نه فعل تصریح کړل چې په دې کې نه د بنده قدرت کاسبه وي نه پکې قدرت خالق وي ان شاء الله در فعل تصریح هم درته خاوي د دې هم درته خاوي ان شاء الله ولزي بیا پیر سے وای زب معجزه کې باس نه کوم مینس کې ول ضرورت په کرامت کې باس کو پیر صاحب کرامت د معجزه فرع ده اوس یو سړی چې د کرامت هغه د ولی په اختیار کې منی معجزه د نبی په اختیار کې نه منی دواړه خرق عادت ته یعنی د فوقیت ورکي ولی ته په نبی باندې پیر صاحب دیږي کې تاسو خپل نظریه ته سوچو کې نبی ته په ولی باندې تاسو فوقیت نه ورکوي کم حکم چې د کرامت د لپاره بریلیانو په خپل کتابونو کې دا تسلیم کړل علماء دیوبند خپل کتابونو لیکل تاسو دیږي کې د علماء دیوبند تحقیقات امرتله د علماء بریل تحقیقات امرتله دویم نمبر خبره پیر صاحب نو مجتهدین موږ منو نه کړه نه تاسو رائے منو پدیز کې بل پیر صاحب نه ما تاسو کړو چې تاسو اسباب تاسو کومه ترقیمه او ترقی جواب درته درلله فرمایشي جواب غواړي چې مې حساب جی جواب وکړه زما د حق تشخیص جواب وکړه چې کسب دا کله نفي کو نفي استطاعت على نفي استطاعت توجه جبر حق بیا کرامو نه تم سلف کای کنه